شام دی فجر کور ته وګورې د سپین سهار پیغام دی د نن د مړو یروک شي د سبا روښانه لار دی د ټولو پښتنو د مستقل رنګین کال دی په دې کښې کمی نسته لا په وخت چې څه کمی دی لږ وګوره شاعره د مسعود شاه زلمی دی منظور پښتون راشي تاسو خپله وینا راولوي پښتون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څومره مو په زړه کې ارمانونه تېر شوي دي چې کله به مو خپل پښتون ورور په وینو کښې لیدلو خو تا به اواز نه شو پورته کولی د بند کو بندی کو بیا به پتا پښتون کې وو چې ټایټ سکریو چې ناټونه اټیک کوم د دې جلسې نام هم ټایټ سکریو دی ستا ناټونه ټینګ وکړو چې څو پرې د پښتون کې هم پرې ټوکې وشوې تاسو لیدل دلته د شاعر هم پښتون کې هم پرې ټوکې کولې دلته د جرنل هم پښتون کام کولو دلته د پاکستان سیاستمدار هم د پښتون کام سره غس کولو دوی پښتون کام ساده جاهل خلک شمارولو د دې انجام به هم په پته ورته لګېږي چې د ورورۍ په جماعت کښې نولی دی دته مې دښمني واضح کړې نه وه اوس واضح شوې ده اوس په خبرو کښې موږ پټې پټې خبرې نه کوو خلک وایي چې دلته هر شی د چا په لاس کښې دي که پارلمان دی که عدالت دی که صحافت دی ولې داسې نه وایې چې دا هر شی د جي ایچ کیو نه کنټرول کېږي سپینې سپینې خبرې ته راوتلي یو سپینې سپینې خبرې به کوو دا د پښتون قام لږ خوځېده تاریخ دی نه وایي دا پښتون قام تاریخي قام و دا بادشاه قام و د دغې سلطنتونه و د دغې تختونه و او دا راوړ غلام دې کړو بیا دې بېعزته کړو بیا دې دغې حق ته راوړ چې نن پښتون قام خپل حق نشي غوښتلی دومره دې بېبسه کړو خو پښتون په پښتنو کښې یو موږ ورته نکل وایو د عام پښتنو ته مثال وایي چې پښتون چې سل کاله پس هم خپل بدن اخلي نو وایي تعلیم یې کړې ده موږ لا په تعلیم ته روان یو دا خو موږ پرونه یو دا خو موږ پښتانه زلمي پرونه ته روان دي او ته دومره یادېږې کله تریجې بند کوې کله پوجې بند کوې زما ما خو ویل چې که د پاکستان ادارې او پوځ چېرته تکړه خلک دي ته خو د پوره نه پښتنو د جلسو نه یادېږې دا خو یې ستا په طرف باندې صرف سپینې خبرې او دوه قدمونه اخیستي دي راځه دومره ورخطه کېږه ما اوس به مقابله کوو تا ته به وایو ستا نه به دا پښتانه زلمي تپوس کوي कि 13 दिसंबर 2017 से पावसनिक से युवा चावना की और पतिया कई कराते अब ये कौन करेगा कुछ ना होगा से अब ये तो ही मत तशद्दुद करे जमाना होगा से ये सारा बड़े उस्मान खबरें करी वाले मुंह टोल से आ गई और